ګرانو کتونکو موږ نن راغلي یو بورډ بازار ته او د بورډ بازار عمومي صدر او د تاجر پاک افغان تاجرانو چیرمن صاحب نقیب باچا موږ سره موجود دی. هغه ټوله باره کې څه وایي؟ شاګردان صاحب تاسو ته د بورډ بازار هسټري ټول مکمل معلوم دی چې 3 مارکیټونه دي. په هر مارکیټ کې موږ صدر نائب صدر جنرال سیکرټري ټاکلی او وی الیکټډ دي، سلیکټډ نه دي، ټول په الیکشن راغلي دي. پوه شولې؟ بهرحال شته بعضې خلک داسې دي پوه شولې چې هغه د بورډ بازار نوم په هر ځایونو کې په هر دفتر کې یوز کوي، حالانکې هغه د بورډ بازار سره د هغې بیخي واسطه نشته، نه یې دوکان شته، نه یې مارکیټ شته، نه یې پلازه شته، نه یې کوم ریډه شته، هېڅ شی نه وي. د ده د خاطره پوه شولې د بورډ بازار نوم یوز کوي چې د هغوی کوم هغه کرایمز دي یا کوم کارونه کې چې هغوی ملوث دي پوه شولې د هغې د پټولو د خاطره د بورډ بازار نوم دي استعمالوي. بهرحال موږ هم اوس د بورډ بازار د ټولو مارکیټونو د صدرانو د نایب صدرانو د جنرال سیکرټریانو د هغوی یو لیسته جوړه کړې ده. ان شاء الله چې دا به موږ سی سی پي ډاکټر سعید صاحب سره او د ټولو تاڼو سره دې به موږ ان شاء الله شیر کوو. ما سره بورډ بازار کې 6 موبایل مارکیټونه دي، 6 موبایل مارکیټونه دي، 6 وړه ان شاء الله چې ټول موږ سره دي، ښه په افهام تفهیم سره، په مینه او په محبت سره. او یو څه غلطي منځته راغلې وه چې زموږ یو ورور دی چې هغه د کوچي په نامه باندې وه، په هغه ورځ غالبا تاسو هم وایي چې کسان راغله پوه شولې هغه د بورډ بازار نوم غلط یوز کړی و، بیا موږ راوغوښتو، بیا د خلکو نه معافي هم وغوښتله او هغې هم وغوښتلو. خو بهرحال مخکې تاسو ته ما وویلې چې انشاءالله زموږ بازار پرامن بازار دی. په دې کې کم از کم د 6000 نه اباو دوکانونه دي چې د دغه ټول دوکاندارانو لیسټې هر شی ټول موږ سره مکمل رجسټر پروت دی، نوم د پلار نوم، کارډ نمبر. مسله داسې دی چې یو خو عبدالروي ورور پوه شولې ډېر یو نایس او خوندور سړی دی. زما بورډ بازار چې دی پوه شولې یوازې بورډ بازار پورې محدود نه دی، هسټري چوک نه نیولی پوه شولې تر ګوره قبرستانه پورې. دلته بیا زه د تاجر اتحاد وایس پرزیډنټ هم زه یم. دې خوا ناصرباغ روډ چې دی چې هغه د ناصرباغ خانۍ سره راځي هغه هم پوه شولې موږ سره دی. انشاباد تاج آباد دا چې دی پوه شولې چې د پښتخرې تاڼې سره راځي. زموږ بازار د 4 تاڼو سره د 5 تاڼو سره دی، هغه دی حیات آباد تاڼه، پښتخره تاڼه، ټاون تاڼه، پاکال تاڼه، ناصرباغ تاڼه. دا 5 تاڼې چې دي پوه شولې زموږ د یونین سره دي سره ټول سره راځي. چونکې زما خپل یو ذاتي مسله وه نو زه لاړم تاڼې ته او عبدالروي ورور صاحب چې کوم قدر راکړو کوم عزت راکړو نو دې کې د هیومن رایټس مشران هغوی راغلي وو چې هغوی ورسره هم ناست وو پوه شولې نو هغوی یو ایوارډ ورکړه. چونکې موږ هم پوه شولې زموږ یو پیژندل شوي څېره یو، خلک هم پېژني، نو د هغوی ریکویسټ دا و چې دغه ایوارډ به موږ او تاسو ټول مشر ته عبدالروي صاحب ته ورکوو. په راتګ کې موږ خوشحاله یو انشاءالله چې زموږ علاقه کې دا به انشاءالله امن راځي. مخکې چې شوګان صاحبان هغوی ټول خپله خواري کړې ده، خپل زحمت یې ویستلی دی. خبرې چې زموږ د کومې غلط فهمیانې چې پوه د تاجرانو په منځ د پولیس په منځ کې دی دا به انشاءالله موږ لرې کوو. په دې کې موږ هم ډي سي پي پشتخره، ډي سي پي ټاون دا ټول موږ په دې خبرو باندې پوه کړي دي. نو دا مسلې راځي په کار. زه ما مخکې په انټرویو کې تاسو ته فرست هغې کې وویلې چې ما سره د دغه 6000 دوکاندارانو د ټولې لسته پروت دی. تا ته چې یو کس په کار وي او ته پوه شولې 15 یا 16 ګاډي ځان سره راولي او له 20 پولیس ځان سره راولي او مارکیټ ته او یا پرایویټ ګاډو کې تاسو راځئ نو ما ته وایي کال تاسو نشئ کولی پوه شئ صدر صاحب دغه کس دا ستا دوکاندار په کار دی زموږ راوړه دې تاڼې ته. موږ په خپله ښه په مینه په محبت راوړه شو پیله کوو به تاسو سره وڅکو کې به نو مشکل به یې تپوس وکړو چې څه مشکل دی. بله خبره دا ده چې هغه دوکاندار که هغه پوه شولې کرایم کې د هغې لاس وي تاسو ته دومره په اسانۍ نشي ویلی چې موږ ته په اسانه وایي چې یاره صدر صاحب موږ دغه کار کړی دی، دا غلطي ما کړې ده، څه چې د غلطۍ سزا یې هغه نه ماته راکړي. اوس زه دا ته یو مثال دا ښیم چې د اسلام آباد نه پولیس راغلي، د اسلام آباد نه پولیس راغلي دي. سپیکر صاحب پوه شو زموږ کنسرټ تاڼې ته نه دی راغلی، پشتخرې تاڼې ته لېږلی. ما زه راغلم خو چونکې زموږ سپیکر صاحب مستبدل شو هغې ته زه هم لاړم. ما سی سی پي او صاحب نه هم ټیم اخیستی. په دې کې سرحد چیمبر، پېښور چیمبر، د پېښور چې څومره تاجران دي هغوی ټول ما پرې خبر کړي دي چې دغه بعضې کارونه دي چې هغه د پولیس د عوامو د تاجرانو منځ کې یو لرېوالی راولي. نو په کار دا ده چې موږ تاسو ټول په یکجهتۍ په مینه په محبت سره خپل کار به جاري او ساري وساتو. په کار دا ده چې تاسو موږ اعتماد کې اخلئ بیا مخکې کار کوئ. تجاوزاتو خلاف موږ هم یو، موږ به هم تاسو سره شانه بشانه یو. خو دا نه چې زموږ یو تاجر ورور راځي او ستاسو مسلې حل کولو کوشش کوي تاسو هغوی الټا سپین انفیو کوئ. هغې په تېره دا هم وایي چې مختلف ادارو په نوم باندې په سپینو جامو کې خلک راځي او د بازارونو نه خلک اوچتوي. په کار دا ده چې موجوده کم صدر وي یا موجوده کم تاڼه وي چې کم از کم هغه په اعتماد کې علي. بیا مثال خپل یو کیس هم ورکو چې د کینټ اس پي چې هغه پشتخرې ته د اسلام آباد کسان لېږلي وو او پشتخرې والا ورسره راغلي. زما بازار نه خلک اوچت کړي. په کار دا ده چې ټاون تاڼه او دوی په اعتماد کې اخیستی وي. داسې یو ناخوشګوار واقعه نن هم په بورډ بازار کې وشوه
چې په سپینه جامه کې په سپینه ویګو کې او په یو تقریبا 98 ماډل لیکه 88 ماډل یو ګاډي دی هغه مو سره دی پریمیو دی سره یو او دیو ګاډي کې راغلي دي تاسو په دغه باندې سکرین باندې دا ګاډي دا تصویر ګورئ په دې ګاډي کې خلک رالل او اون د بورډ بازار نه خلک اوچت کړ دوه راشن کوب والو سره یو ولا سټ لاس کې او یو سړی اوچت کړ دکاندار او په مخه ویړو چې دا غینه نه صدر سي په اعتماد کې اغستې او نه د ټاون ټاڼه په اعتماد کې اغستې